بله مسله دې ته به اشاره وکړو دا فایدهمنه ده. الله وایي ما تاسو په قومونو او په نسبونو کې د دې دپاره تقسیم کړي یې په خاندانونو کې چې یو بل وپېژنئ د دې نه یو فایده راوځي. افراط او تفرید دی. بعض خلک د قومونو په دې مسله کې دومره ورننوځي چې تعصب پکې راشي لکه څنګه چې جاهلیت والو کې او بعض وایي چې اسلام د دې نه منع کړې ده او په دې خبره باندې پوهه نه وي نو بلکل پرې رد وکړي او د قومونو او د نسبونو دا مسله بلکل پالتو کړي. دا هم غلطه ده. قوم او نسب به یاد ساتو. شریعت موږ ته دا خبره موږ ته شریعت ښوولې ده لتعارفو. قوم او نسب به یاد ساتو چې یو بل وپېژنو، اصل نسل معلوم شي دی سړي، رشتې بیا کېږي، پته لګي چې دا پلانی قوم دی، دا پلانی قوم دی، دا د هغه قوم سړی، دا دې قوم سړی دی. او دا تعصب نه دی، دا خو خپل تاریخ یادول دي، دا خو خپل قوم یادول دي، خپل نسب یادول دي. نږدې وخته پورې پښتنو کې دا خبره وایه چې خپل قوم او نسب به یادو سړي ته. زه پلاني قوم کې یم، زه پلاني خیل کې یم، زه پلاني نسب کې یم، شجره به ورته ټوله معلومه وه. اوس راشه تپوس دې وکړه قوم دې څه دی؟ یو نه ما تپوس وکړه ستاسو څه قوم دی؟ هغه خپل تره ته ټلیفون وکړو زموږ څه قوم دی؟ نه نه وایي دا په اسلام کې دا قیسې نشته. اسلام کې دا قیسې داسې نشتي چې په دې به فخر او تکبر نه کوې. نور اسلام کې دا شتي چې خپل قوم یاد کا، خپل نسب یاد کا. ته څوک یې؟ ما ته وایي خپل پلار معلوم دی. صرف په دې کار نه کېږي ستا پلار ته معلوم دی. هغه څوک و؟ شرطین که دې تپوس وکړي زموږ د پښتنو نه خپل نیکه نوم بعضو ته نه معلوم، د نیکه نوم بعضو ته نه معلوم. څوک د پلار نوم چې ویم ته به وایي چې بس د مرۍ نه دي نیولی. ښه د پلار نوم به نه وایي، په ډېر په مشکله باندې د پلار نوم به د خولې نه راوبځي. نیکه دې څه نوم و؟ موږ به ورته وایي بابا وي، بعض وایي موږ ورته دادا وي. نیکه نوم دې څه و؟ د هغه د پلار نوم څه و؟ او بیا د هغه د پلار نوم دا خو شجره نسب دی. دې په دې هکله د عرب خصوصا د دې خلیج ملکونو د عرب داسې چې خپل نوم شروع کړي او شپږ نومونه والي بره. صحیح ده. خپل قوم ورته معلوم دی، خپل نسب معلوم دی. خپلو بچو ته به ووایي بچیه زه ګورې پلانی یم، زما پلار پلانی و، د هغه پلار پلانی و، زمونږ خیل دا دی، زمونږ قوم دا دی، بیا غټ قوم زمونږ دا دی، چې دا سلسله خو ژوندی پاتې شي که نه. نو تا خو هغه سلسله مړه کړه، تا هغه سلسله څه کړه؟ هغه دې مړه کړه، ختمه دې کړه، سلسله ژوندۍ وساته. ښه بعض خلک خپل قوم پټوي، وایي زموږ قوم کمزوری. هېڅ خبره نه هغه کمزوری. ما خو ته دا ووایي چې معیار د دیندارو خلکو دپاره هغه دا دی چې څوک تقوادار دی. نیو نی سړی به انګ بنګ کوي، انګ بنګ بنګ په دروغو به یو قوم ته نسبت کوي. دوی دپاره سخت وعید راغلی دی. ګورئ ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه سړي دپاره سخت وعید ذکر کړی دی. من ادعا قوما لیس له فیهم نسب، چې څوک ځان نسبت کړي داسې قوم ته چې دی پکې نه وي. دا ګورې ګناه کبیره ده. ښه بل دا ته څه کوې؟ دا ته د وړه خبره ښکاري. دا خو دا هر څه دي اړیت کړي. ته یو قوم ته ځان څنګه نسبت کوې او ته په هغو کې نه یې؟ اوس ته یو قوم ته ځان نسبت کو په دروغ مثال کې، سبا له تا سره څوک رشته کوي او هغه تا سره رشته کولی شي، حلاله ده، او نه وګوري یاره ده وایي زه پلاني قوم کې وم او هلته یو نسب ولټې او سلسله ولټې، دا خو بیا په ده باندې حرامه شوه دا ښځه. نو ګوره حلاله رشته څه وګرځولی شوه؟ حرام. او کیدای شي حرامه او خلک یې څه وګڼي؟ حلاله. ګوره قومونه او نسبونه یادولو کې دا فایدې دي. حلاله به حرامه شي او حرامه به حلاله شي. دا وړې خبرې خو نه دي. قوم یاد که، خپل نسب یاد که، پلار یاد ساته، نیکه یاد ساته، د هغه پلار یاد ساته، دا سلسله ژوندۍ ساته.
او دا میلاویږي دا نه چې دا سلسلې نه میلاویږي چې سړی دې پسې وګرځي مشرانو سره کښېني کوشش وکړي پوره سړی د قوم خپل دغه راویستی شي چې دا قوم کوم ځای کې و د کوم ځای نه کوم ځای ته راغلی دی کله یې هجرت کړی دی کله دوی دا کړي دي کله یې دغه کړي نو پوره تاریخ انسان له پکار چې یاد وساتي دا تعصب طرف ته زه دعوت نه ورکوم دا زه دې طرف ته دعوت ورکوم لتعارفو چې یو بل وپېژني عجیبه دا ده بل پېژنده پرېږده چې یو سړی ځان نه پېژني چې یو سړی ځان نه پېژني چې زه څوک ما په یو وخت کې کوشش شروع کړی چې خپل نسب او قوم د ټول بنیاد جړلې نه معلوم کړم د دې لپاره بعض کتابونه او رابطې د کسانو سره نو ما چې کوم تاریخ پیدا کو او بیا مې ځان سره په کمپیوټر کې محفوظ کو د نن نه 1560 کاله مخکې تاریخ نو دا د قوم پوره تاریخ انسان ته دی زه پلاني قوم کې ما هغه ټیم کې هجرت کړی دغه ټیم کې دې ملک ته راغلي بیا دلته راغلي بیا پکې دا قومونه بیا دا خیلونه بیا دا پلانې نسب بیا دا زمونږ طرف ته داسې شاغه راغی دا سړی یاد ساتي لتعارفو چې یو بل خو پېژنو که نه یا سبا له تا نه بچی ته پوښتنه چې باباجي مونږ څه یو او ته ورته وخاندې چې ما هم ټول ژوند دغه شان تېر کړی ته هم تېروه دا خو جهالت شو نو ما خبره څه کوله چې د افراط او د تفرید په منځ کې یعنی بعض خلک د قومونو دا مسله دومره جوره واخلي چې بیا د دې د لاسه فخر او تکبر لعن طعن شروع کړي نو دې څه منع کوو بعض خلک بلکل شاته ګزاره کړي دومره شاته ګزاره کړي چې بیا دته هم پته نه چې زما څه قوم دی یا پلاني څه قوم دی نو شریعت خو دا قومونه پیدا کړي دي دپاره دي او جوړ کړي دي دپاره دي الله سبحانه وتعالی چې موږ په یو بل وپېژنو